صلاة دائمة كاملة مقبولة أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دې کتاب دا دو کتابونه دي، یو دی عقاید نسفیه، هغې د مصنف نمر روان دی، التبا دغه حالات راشي. او دویم شرح العقاید، دې څه ترجمه ده؟ شرح العقاید، شرح د چا؟ د عقایدو، دا معنی نه ده. شرح د عقاید النسفیه کتاب، العقاید النسفیه دا متن ده. شرح العقاید ترجمه دا ده چې شرح او وضاحت د عقاید نسفیه. ذکر الف لام فالعقائد داخل دے، مراد دا العقائدنا العقائد نسفیه مراد دی. الف لام چې عهد خارجي شي نو چاته به اشاره رااله؟ عقائد نسفیه ته پکې رااله. اکثر طالبان په دې تیو دي چې د شرح العقائد یعنی دا مقصد دی چې د عقاید عقیده 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 د عقاید شرح، دا ترجمه نه ده. ترجمه دا ده چې العقائد کې الف لام عهد خارجي، پیژنې الف لام عهد خارجي. الکلمتو چې کوم الف لام دي، اول ورځو کې لا طالبان موږ لګري خو کوم الف لام دي الکلمتو کې د جنس ودلته کې پیښتو د وحدت ده، نو جنس کې عموم پروت دی او په وحدت کې خصوص پروت دی، بینهما منافات. شارح مولا جامی وائی جواب کوي واللام فيها للجنس والتاء للوحدة ولا منافات بينهما لاتصاف الجنس بالوحدة والواحد بالجنسية. يقال هذا الجنس واحد وذلك الواحد جنس. بیلته مونږ حاصل د جواب دا دی چې وحدت خو په څلور قسمه باندې دی. د دې جنس تضاد د صرف یو وحدت سره دی، د درې وحداتو سره نشته. او دا کومه تا چې موږ د وحدت الو نو دا د منافات والا وحدت موږ نالو. منافات والا بیا پسې وروسته وایي ويمكن حملها على العهد الخارجي بإرادة الكلمة المذكورة على ألسنة النحاة. فطالبي کې زه مجنون مقامات نه پیالی ذکر قرآن شریف ولی نه، قرآن شریف زه قرآن حافظ نه یم او کتابونه یې په یادو اذا کول دا زما جنون، تاسو کې جنون را نشي. خو به هر حال اصل الف لام کې خبره را لږ تاسو بلدول غواړو، یو غره بل غر بلدولو چې بلد شي زمونږ په لهجه باندې څه شي ملایانو وی شي د خیر سلام. نو شرح العقائد ترجمه زمونږ یاد شوه چې د الف لام به پکې عهد خارجي کو، نو مراد به د العقائد نه عقیده 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 چې د دې جمع عقاید ده، دغه به مراد نه، مراد به العقائد النسفیه. دا کتاب د العقائد النسفیه شرح ده، د تمام عقاید شرح نه ده.
د تمام عقاید شرح چې کولا نو سیب علیه رحمتا نو کار ډیر خراب شوی وي ډیر بستړی شوی وي عقاید خو ډیر جوړ دغه دی عقاید څه دي مولا صاحبه ډیر جوړ ده بس صرف تاسو ته د سلو کتابونو د عقایدونه شرح العقاید ویمنو په دې کې بدون مباحثي بیا چې پسې ډیر ګوري نو بیا خو کیسه نوره هم څه کېږي مولا صاحبه خرابېږي نو عقاید د دې عقاید نصفي مصنف حالات را روان دي په خپل نوم را روان دي او د تفتازانی صاحب حالات هم را روان دي نو دلته موږ تکرارا نه وایو بیا نو راځه مسترجمه صرف وکړه بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نوم د الله عام مهربانا خاص بخنو والا شروع په نوم د الله عام مهربانا خاص بخنی والا عام مهربانا میګل ور کوي رزق او ماشی ور کوي رزق ابو جهل له ور کولو نمرود له ور کولو بوش له ور کولو ذراله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ور کولو عام مهربان په دوست او په دشمن دنیا کې عام دي او رحیم خاص مهربان وکان بالمؤمنین رحیم اخرت کې صرف د ایمان والو باندې مهرباني شتا په نور ځا باندې به مهرباني نشتا نو ترجمه دا شوا چې شروع په نوم د الله عام مهربانا الرحیم خاص بخنی والا دا دې ما ونه ویلي ولی دې دا د مسند او مسند الیه کې چې کوم اسناد وي دا غي اسناد ترجمه دې ذکر دې او دا موصوف او صفتین دې کې دې غلط دې خو به په دې ریسرچ دا دې اگر شیخ سے مونږ ته فرمایل کراچۍ تم په دې کې ول ختمه لګلیو ها شیخ ادریس سے راته ویلي التمیم لګلیو نو وی واپس جواب داراله چې بس دا ترجمه غلطی مشهور ده اوس غلطی مشهور هغه باندې پرې دي نو بس ولی غلطی مشهور ده صحیح غیر مشهور نه صحیح اولاوی نو هو چې مهربان ده بخون کې ده دا ده دا د مسند الیه ترجمه ده او دا مسند الیه ندی خو به هم کچا وکړم تاسو ور باندې بڑا دی نه کوي ځکه چې مشهور ده بسم الله شروع کوم پنوم د الله الرحمن چې داسې مهربان دی چې سوال ور نوشي ورکړه کوي ته غواړي دل درکې الرحیم داسې مهربان چې سوال ور نوشي نو په غضب کیږي كما يدل عليه الحديث رواه زاد الطالبين څه کنه الله پاک نه چې کله بنده سوال فریدي نو الله په غضب کیږي معنی په جلال کی ذکر دی دا ترجمه چا کړی دا نو دا ترجمه عبد الله ابن المبارک سے کړی دا عبد الرحمن سفوری نقل کړی دا ترجمه د عبد الله ابن المبارک دا عبد الله ابن المبارک یو نیم سل کال کېږي چې د دنیا نه څه شوی دی څونه کې لیکي لامه یو نیم سل نه دا د امام اعظم صاحب شاګرد دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی او من چې امام اعظم ته امام اعظم وایو د ځان نه وایو عبد الله ابن المبارک ولدا لقب ورکړی دی او د هغې زمانې ټول محدثین او محققین او مفسرین او فقها منلې دي نو ځکه ورته امام اعظم و امامان خو څلور وانه دي خو اعظم پکې نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی نو دا ترجمه دا غشوه دا ترجمه م یاد شوه شروع په نوم د الله باندې الرحمن چې مهربان دی چې سوال ورنه وشي ورکړه کوي الرحیم داسې مهربان دی چې سوال ورنه ونشي نو په غضب کیږي ادبن مونږ وای په جلال کیږي په جلال
دریم ترجمه بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې مهربان دی په یو رحمت سره الرحیم او مهربان دی په سلو رحمتونو سره دا ترجمه د اکرمه صاحب ده رضی الله تعالی عنه دوا اکرمه دی یو د ابو جهل زوی دی نو د ابو جهل زوی اکرمه رضی الله تعالی عنه صحابی دی او یو بل اکرمه رضی الله تعالی عنہ د عبد الله ابن عباس شاگرد دی دلته دقه د عبد الله ابن عباس شاگرد مراد دی د عبد الله ابن عباس نه چې څونه اقوال را نقل دي نو دا په تفسیر کې ډیر مضبوط دي او کلبی چې کله نقل کوي د ابو صالح عن ابن عباس نه نو دا سند په باب د تفسیر کې څه دی مولا صاحبہ ضعیف دی او چا ویلی چې دا ضعیف دی تهذیب التهذیب دی ابن حجر نهم جلد 180 صفحه که په موبایل کې تاسو سره یې واړوي او وګورئ بلا اقوال په کلبی باندې را نقل کړي دي په باب د تفسیر کې ضعیف دی په باب د حدیثو کې ضعیف دی کنه دی نو دا بیا ځان له مبحث راځوس نو دا ترجمه ده کم جن رشتہ ده اکرمه عن ابن عباس دا هغه حدیث نه چې رواه ریاض الصالحین چې ریاض الصالحین کې امام غزالی راوړی دی جواب راکوي کنه ریاض الصالحین کې امام غزالی راوړ دا دروغ نه باندې ځکه ویم چې دا ملائکه موږي کې چې دا خو دروغجن طالبان راغلي امام نووي رحمه الله د امام نووي رحمت الله علیه ونیم سو کال وشو 2 کال وړاندې ما ته د استاد محترم د افغانستان دا هغه په موبایل کې د امام نووي رحمت الله علیه تصویر خودل شوی هلته چې د قبر د بعض عوارضو د وجه کولاو شوی پټکی والے دی پروت دی فکر دی راله پټکی والے دی پروت دی او خسته تبویږي کې په دې سات باندې اوته دی او شوی دی وسوا ونیم سوا کالا وسوا ونیم سوا کالا فکر دی عبدالرحمن بابا څه فرمایي امانت با د لحد په منځ کې پروت وي چا چې ځان کو امانت په دنیا نو امام نووي رحمه الله کوم حدیث مبارک راوړی ریاض الصالحین کې وایي دا الله تعالی څخه رحمت دی یو رحمتی دنیا ته را لېږلی د یو رحمت دونه زور دی زه ستا څه مینه کوم ته ما څه مینه کې بچي د مور او پلار د بچو سره مینه کوي دا مینې محبت د دې څاروو په منځ کې چې دی د خپل مابینو د بچو سره چالو دی دا د یو رحمت سره دی یو کم سل رحمت هغې د ځان سره دی چې کله ورځ د قیامت شي نو دا یو بم راوالي د دې یو کم سلو څه بې مرګي کي نو په دې سلو رحمتونو به بې مهرباني کوي اوس دنیا ته یو رحمت را لېږلی الرحمن مهربانه دی په یو رحمت سره او الرحیم مهربانه دی په سلو رحمتونو سره اکرمه رضی الله تعالی عنہ ولدا ترجمه کړې ده ابو حیان نحوی سے بوله ترجمه کوي بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې مهربان دی چې سوال ورنوشي ورکړه کوي الرحیم مهربان دی بې د سوال نیم ورکوي مونږ تاسو یو خدا کار دی چې ماما لکه چانده راکړه نو چانده راکې خو چې ته ویلې مینې نو چانده نه راکې او الله جل جلاله نه که غواړي درکوي که تی نه غواړي هم درکوي مونږ تاسو چې سترګې غوښتې وي مونږ یې راکړي مونږ تاسو چې خپل ځان غوښتې وو مونږ یې راکړل ډېر شیزونه داسې دي مونږ غوښتې نه دي مونږ له الله تعالی راکړي نو ترجمه څنګه شوه شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې داسې مهربان دی چې سوال ورنوشي ورکړه کوي الرحیم داسې مهربان دی چې بې د سوال نیم ورکوي اوس په دې باندې نقض قرآن پاک کې راغلی وآتاکم ٹھیک ده کنه قاضي فضل الله وی ودی کې وسلام دی واغفاکم درکړي دي تاسو ته چې شی درکړي تاسو ته من کل ما سألتموه
من د تبعیض یا د بیان توجیهات دي ځان لا یاد کړي خو د تبعیض وایه د بعضو ټولو هغو نه چې تاسو غوښتي دي تاسو چې څه غوښتي دي نو هغې کې هغه ټولو کې تاسو له بعضې درکړي دي نو آیات کې خدا رال چې تاسو غوښتي دي الله درکړي دي د دې خو مفهوم مخالف هغه ته جوړېږي د شوافیو په نسبت باندې چې تاسو نه دي غوښتي نو نه دي درکړي نو څنګه الرحیم ته دا معنا کې چې بې د سوال نه ورکوي قرآن کې خو راغلي چې په سوال یې ورکوي واتاکم من کل ما سألتموه جمع متکلم ده کنه نه ده واحد مذکر مؤنث غائب دی واحد مذکر یعنی که دسی غره سألتم و جمع مذکر مخاطب د ټول د بعضې ټول هغونه چې تاسو غوښتي دي نو د آیات مقصد دا دی چې تاسو غوښتي الله درکړي نو دای مفهوم مروت مخالف چې نم دې غوښتي نه دي درکړي مونږ د دې توجیه او د دغې آیات ترمنځ په دوو طرقو سره تطبیق راولو یو طریقه د انور شاه کشمیری رحمه الله تعالی هغه وایي چې د آیات مبارک کې چې دا سوال راغلی دی دا په لغوي معنا باندې راغلی دی لغوي معنا د سوال حاجت دی نو درکړي دي تاسو ته د بعضې ټول هغو نه چې تاسو ورته محتاج وئ خبره ده که هغه هم غوښتي وي د الله پاک نه او که هغه هم نه وي غوښتي د الله پاک نه خو چې تاسو ورته محتاج وئ هغې دله درکړي دي نو سألتمو کې دا سوال په لغوي معنا باندې قرآن شریف کې به کله لغوي معنا استعمال او کله به اصطلاحي معنا استعمال د قرآن شریف د تفسیر بلا تقسیمات دي په یو تقسیم سره به قرآن شریف په وو تفسیرو باندې تفسیر کېده چې ته بعض ځایونو کې راځي دا نکتې به راته خیر دی انشاءالله وایم نو سوال په معنا لغوي معنا شو دویم چې کوم دی شاه منصور باباجي رحمت الله علیه فرمایي وایي د قرآن شریف دا قاعده ده چې اعلی ذکر کوي ادنا ور باندې قیاس شوي یا ایها الناس شاه منصور چې فرمایي وایي والجن دا اوس وایي کوي والجن قرآن دا انسانان اصل ذکر کړ جن وسره قیاسا مراد یا ایها الناس والجن اعبدوا ربکم څنګه چې موږ ته اعبدو حکم دی چې پیریانو ته هم اعبدوا ربکم فکر دی راغلی هلکه وایي ښځو جلسه وکړئ تاسو نه یاستئ خبر بابا وایي که راسي په غوږ کې وایي ښځې راوتي یو جلسه یې کړې ده وایي موږ خفئ قرآن شریف کې هر ځای کې راځي یا ایها الذین آمن ټول د مذکر صیغې دي مونږ په بل یاد کړي نه جواب دا دی چې تاسو یاد کړي پکې مراد یې صحیح قرآن شریف اعلی ذکر کوي او ادنا پې څه کوي قیاسوي تاسو ورکې مراد یې صحیح په هر ځای کې نه اتیا کرک یا ایها الذین آمنو قرآن کې راغلی دی دیر بابا فرمایي په هر ځای کې ورسره مؤمنان ښځې هم مراد دي ذکر درانه نو قرآن شریف اعلی ذکر کوي ادنا پی اوس اعلی سری چې مونږ غوښتي وي ادنا سری هلکه یو ګیلاس اوبه ستاسو کلي کې قیمتي دي که د چرګ پیس مونږ ورته پوټې وایي تاسو ورته پیس وایي ورته وایي پیس قیمتي دي کم یو قیمتي دي سړی سخته کې دی یو ګیلاس اوبه راوړه او تا ګیلاس اوبو پسې لاړې راځي په پلیټ کې د چرګ پیس راوړو نو ټیک ده چې ښه شی دی راوړو خو هغه دې اوبو ته دې ټیم کې محتاج دی که دغې ته محتاج اوبو ته نو چې کوم شی مونږ غوښتی دی هغه مونږ لره اصل دی چې نم دې غوښتی نو هغه په نسبت د دې بل باندې اصل
نه دی. نو قرآن شریف کې دا قاعده ده اعلی ذکر کوي ادنا په قیاسي. نو معنا دا ده چې تاسو غوښتي دي دا اعلی هغه هم درکړي چې نم دی غوښتي دا ور باندې قیاس شو. نو دای بل ترجمه شو. امام ضحاک رحمه الله تعالی ترجمه کوي بسم الله شروعکم فنمد الله شروعکم فنمد الله الرحمانی چې مهربان دی په اسمانونو په مخلوقات باندې الرحیم مهربان دی د ځمکې په مخلوقات باندې علوي مخلوقات سفلی مخلوقات په ټولو باندې الله تعالی مهربان دی. په ټولو الله جل جلاله مهربان. د دنیا د قانون په شان نه دی چې په اوچتو باندې مهربان په لاندې باندې مهربان نه یې نظر انداز کوي نه داسې نه دی. قاضی بیزاوی رحمه الله معنا کوي بسم الله شروعکم فنمد الله الرحمانی چې مهربان دی په ورکولو د لویو نعمتونو الرحیم مهربان دی په ورکولو د وړوکو نعمتونو. لوی نعمتونه چا ورکړي؟ الله. واړه نعمتونه چا ورکړي؟ الله. قرآن شریف کې څنګه راغلي روايه وما بكم من نعمة فمن الله. دلته غټ نعمتونه مراد دي کواړه ټول. وما بكم من نعمة فمن الله. دلته دې نعمتنا غټ نعمتونه مراد دي کواړه. تاسو تفسیر پسې نه وکړئ نو وی ګورئ کنه موبایل سره نشته کدی د لوالم. تاسو موبایل کې څه غوړئ؟ موبایل کې څوک چرته طالبان دغه ګوري څو ته لري کې موبایل کسی به پکې راشي دا هم پکې وو. دې کې اوس کم نعمت مراد دی نو لږ خیر خبرې کوي. ورکوټه نعمت مراد دلیل یې سره تنوین برای تقلید. څونه خسته دلیل دی تنوین برای تقلید. خسته دلیل یې ورکوي نه ویل لکه یو جمعات کې مولوی صاحب غوا تړلې وه. غوا یې څه کوي؟ سړی د بابا په شان سړی تا غوا ساتلی که نه لکه غوا جمعات کې تړلې وه. نو بل مولوي صاحب راغلی ټیکه دې راغلی هغه مولوي صاحب خلکو ته ویلي چې ځای مولوي صاحب پسې مونږ چېرته کېږي په جومات کې غوا تړلې جومات د غوا د تړلې ځای دا څه ویل د دې هېڅ ولا هغه غټ عالم دی د دې هېڅ دلیل نشته چې په جومات کې څوک غوا وتړي. چې خیر یې کوو نو اوس بابا دغه دی چې راننوتو را روان دی خلک مقتدي نه وي مولوي صاحب راغلی اوس به تا پوهېږي په دې باندې مولوي صاحب راورسېدل دا مولوي صاحب راغلی دی چې دا غوا تړلی دی او دا په دې باندې ډېر خراب شوی دی او ده پسې مونځ او جمع نه کېږي. وایي دې ویل چې دې خو ډېر دلایل دي. څه دلایل دي؟ لومبی دلیل دا دی چې ابراهیم علیه السلام نمرودیانو ونیولو نو ورته یې ور وغورځولو. دا دی یو دلیل شو. وایي دویم دلیل یې دا دی چې یوسف علیه السلام هغه ورونو ونیولو نو کویات یې ور وغورځولو. دا دی دویم دلیل. په دې به درته وایي اوس سل دلایل وویم ویلو به وایي دا مولا دا عقیده خرابه ده نو ویې واهه دې که مولا مولایي وواهه خیر دا گپ شپ پکې خیر. وما بكم من نعمت. زه تاسو ته زوړ علم چې تاسو کم کړی دی هغه درته لږ را مستحضر کوم چې لږ رایښ شئ. فکر دې راغلی مونږ په نور الانور کې ویلو چې لږ مې یادېږي چې دا نکره په سیاق د نفي کې واقع شي نو عموم پیدا کوي. وما بكم نو وما خو دغه نه ده که نافیه نه ده که وما بكم من نعمت دا خو نه ده. بله قاعده ورته اوس راوباسي. بله قاعده دا ده چې من پرې راخیل شي د استغراق نو بیا عموم پیدا کوي. نکره په سیاق د نفي کې عموم پیدا کوي په غیر د هغې نه عموم نه پیدا کوي خو د من د استغراق چې پې داخل شي نو بیا څه پیدا کوي؟ عموم پیدا کوي. وما بكم من نعمت فمن الله. غټ نعمتم د الله د طرفه وړوکې نعمتم د الله د طرف نه حقیقي طور باندې مجازي طور باندې بل چا ته نسبت کېږي. استقول للذي
څنګه دی انعم الله عليه وانعمت عليه امسك وانعمت عليه کی خطاب چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته نو مجازی عقلی او حقیقت عقلی والا مسئلہ دا بیان ته بهر حال هو نعمتنا واړو لټول د الله د طرف نه قاضي بيزاوي څنګه ترجمه کوي هغه وای دا رحیم دا چې دی د رحمان صفت د پاره ردیف نه دی کر ردیف دا چې ټول ته شامل شي رحمان ورکون کې د لوی نعمتونو او رحیم ورکون کې د وړو نعمتونو امام نصفی رحمه الله دا متن کې رچا دی ترجمه کوي وی بی مانا بہاؤہ سن مانا ثناؤہ من مانا مجدہ ثناؤ چتوالی بزرگی لیوالی تای او من مانا مجدہ دام بزرگی تای نمبر 2 بی مانا بابہ سن مانا سلامہ من مانا انعامہ دریما بی مانا برکتہ او سین مانا سره او مم مانا معرفته دا اللہ معرفته دا اللہ جل جلاله معرفته مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دا معرفت پا حق لبانی فرمائی وی دا زرڑ دے بدن کی زرشتا کنا پا دی زرڑ کی بے فؤاد دے پا دی فؤاد کی بیا سر دے پدی سر کی بیا روح دے پدی روح کی بیا نور دے پدغی نور کی بتاتا اللہ ملانی داسی نو چی دا دی ولی مکان دے دا بخشد قائد کی راشی ولا یتمکنو پی مکان آپ تو بے خوشی نو درې ترجمه دا شوري هغه ترجمه کوي الله د دې څه د کلمې د جلال علام الغیوب رحمان کشاف الکروب لریکون کې دغمونو الرحیم غفار الذنوب نو دا د امام نصفی رحمه الله تعالی دا د هغه ترجمه ده هیوادي دی به کوم خبر راستلی ده په شریک کوم تاسو یې څنګه چې اول تر کې به راغلی د اخر کې سره راغلی سین راغلی کې څه نقطې ته اشاره ده چاله ورزي لګي وای بیو سین چې راځي کې څه دی جوړیږي بس کم بس د پښتو کا د عربی اسم فعل په معنا د حسب کان الکونین ما اعطيتك بين الحرفين یو بل په کې وا قاضي تم دامت برکاتون خبر صدری ده وینه ستری بل دا کتابی کی چیزا لاندې کم ټکې د وحدانیت د باری تعالی ته کی اشاره رااله چې الله بمنی د الله منلو سره رسولان کتابونه ملائکه خیره ټول خبره ده الله چې سویره بمنو او د اخیره کې چې په کوم سین دغه شوی دا راغلی دی اجي صاحبہ نو د دې سین غاخونه دي په دې غاخونه نو دې به کې کلمې د توحید لا اله الا الله ته اشاره رااله او دې سین کې دا کم غاخونه دي دا د دې کلمې د چابۍ آغاز څه دی وایا غاخونه دي اعمال صالحه نو به زیر به معنا دا د چې عقیده به برابر کی او د سین معنا دا د چې به عملم پتی کې دا چې نه چې ایمان راوړي او ارجاء به چټي د من مرجئه نه ځینې خلکو په امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ باندې د مرجئه قول کړی چې په خپل ځای راشي نو به غبار به ان شاء الله غزه پاتې کیږي فکر دلال امام اعظم سے باندې اعتراض کړی دی نو به کې چاته اشاره را لوایا عقیده ته توحید لا اله الا الله تا او سن کې چاته اشاره را لچ چټي نشته اعمال با اختیار بهر حال نو بسم الله شروعکم فنمد الله الرحمن عام ربانا الرحیم خاص بخنو والا صرف یو ټکی اعتراض او جواب بینو بس کوم بسم الله کلی مباحث ته موږ نه وای په بعد تسمیه کې مباحث اربعه دي راوست یو بیزل بی کې ضرور مباحث کې بس موږ اندازې مطابق تاسو ته خبره کوم هغه دا چې دا رحمان او رحیم رحمت څه ته وایي پیژنې رحمت پیژنې
رقة القلب چې په چا باندې دې زړه نرم شي زړه دې پې وسوځي څه پې وخوري څه ورکړي دې زړه نرمېدلو ته وایي نو الله جل جلاله خو زړه نه لري منزه دی له زړه نه پاک صاف دی د زړه نه زړه چې څوک لري هغه محتاج یې والله غیر محتاج ذات دی فکر دې راغلی نو الله منزه دی د زړه نه نو بیا د دې رحمان معنا به په الله کې څنګه چې رحمان د رحمت نه دی رحمت رقة القلب ته وایي او الله باندې رقة القلب نه راځي او نه قلب لري دې بار کور په دې ګیټ باندې چې ټلۍ لګېدلې وي ټلۍ ورته ووایي د دې ځای نه به ټلۍ څه واوري وایي دې ووونه چې دلته دا بټن وواله نو هلته کړنګ 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 ولګي فکر دې راغلی نو د الله جل جلاله په هکله د دې صفتونو دا معنا په اعتبار د ابتدا نه ده زما او ستا دپاره ابتدا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قرآن کې رحیم ویلی شوی په ابتداء رقة القلب رسول الله ډیر را په اعتبار د ابتدا رقة القلب معنا سره الله پاک جل جلاله ته چې رحیم او رحمان ویل کېږي اوس بدل دي هغه کوم رحیم دی هلته رقة القلب ابتداء معنا نه ده چې د چا په چا زړه وسوځي څه کوي هغه سړی مهرباني کوي که نه کوي غایه یې څه ده مهرباني کول نو د الله جل جلاله په حق له د الله د صفتونو معنا به اعتبار الغایه ده اوس ګوره رسول الله هم رحیم الله پاک جل جلاله هم رحیم ورسول الله کوم رحیم دی په اعتبار د ابتدا او الله پاک کوم رحیم دی په اعتبار الغایه رقة القلب الله جل جلاله نه لري بلکې چې رقة القلب راشي نو بیا څه چل کېږي غایه نتیجې څه ده په اعتبار نتیجه ورته ووایه نتیجې څه ده مهرباني کول الله تعالی مهرباني کوي